زموږ سره ټیمې اهل کار راورسېدل الحمدلله. او دا ستاسو د وړاندې یو اپریشن شروع شو چې د دغې نالۍ نه دا مخه ازاده شي. دا تاسو ته ښیم زه دا کورونه مورونه دا تاسو ته ټول وختي راسې ما وښودل. دا زموږ سره د ټیمې اهل کار راورسېدل الحمدلله. د دې نالۍ کې به دونه حاجي صاحب ګوره ډېر با خوانه ور دی ښه دا شی لغم دی لغم. د دوی څه نوم دی؟ دا میرزمان خان راورسېد جي د ټیمې اهل کار دی مشر دی. ایمن الله ممبر صاحب دا زموږ سره موجود دی. دا ستاسو د وړاندې دا جونخوړ ملګري راغلي دي او په دې کې بیا جي بس دا اپنی مدد آپ خود ملګرو کار وکړو ډېر خو ستړي شو ساره راسې په دې کې لګیا یو او دا یو ډېر یو قدرتي آفت په موږ باندې راغلی دی. ملګرو بس د دعاګانو درخواست دی دعاګانې هم کوئ او دغه خبرې تاسو مخکې واورېدې. دې وخت کې موږ سره د ټیمې اهل کار راورسېدل. اسد بایی هم دی د هغوی سره او کوشش کوي چې څنګه چې موږ مخکې وویل چې یاره د دې نالۍ مخې ته سر چې کوم دی دا کولاول غواړي نو دا به انشاءالله بیا مسله حل شي. شاباس الله مو خوشحاله که الله مو ځواني نصیب که. دا ستاسو د وړاندې دا هر څه دي بس دا یو عظیم نقصان شو زمونږ د کلي. دا ګورئ چې دا کورونه مورونه ټول دې نالۍ راتاو کړو. دا څه کورونه ډیمیج شوي دي. نو طارقه چې کوم شیزونه پکې هست د کار مومې خو اوله خیر دی. هلکه دغه ځای ته دغه ځای نه لږ راتې خوښی دغه دا ساره راسې مونږ یاره په دې مصیبت کې اخته یو او به د دعاګانو درخواست دی چې زه تاسو ته جومات ښیم دې وخت کې زه جومات ته هم ورځم چې تاسو وینئ زمونږ جومات هم غټ نقصان وکړو. هلکه د دغه دې دیوال نه خوښی که نه یار دا دیوال نقصاني دی ډېر وران دی ګورئ. دا یو محکمه جي خبرېږي او راځي. دا کور دا تاسو وینئ چې دا ټول خراب شوی دی. د دې دیوال پرېوتو د دې سامانونه ویوړې او دا ټول کورونه دلته زموږ تقریبا د 7 کورونو نقصان وشو. دغه ته وایم که نه هلکه دغه ځای نه لا دې خوښ اسماعیله دغه دیوال را پرېوځي که نه یار ولې خوږوی ځان. دا چې زموږ د جومات لار وه اسف علي دا زموږ د جومات لار وه 8 فوټه داسې او هغه دغه جومات اوس تاسو وینئ چې داسې په هوا کې ولاړ دی. نو بس دا نقصان شو او بس د دعاګانو درخواست دی ملګرو دعاګانې کوئ. ډېر یو غټ نقصان زموږ د کلي وشو. دا ټیمې اهل کار راورسېدل. سوشل میډیا په وجه باندې زموږ ویډیوګانې بار بار راتلي. دا اسد بای د ټیمې اهل کار زموږ سره دا موجود دی. اسد خان تاسو راورسېدې ریسکیو اپریشن شروع دی انشاءالله زموږ خلکاران هغه تاسو په خپل هینې او جی او په دې په خپل کار کې جی جی او زه په خپل هم د ریسیپ سره لارې وختي په رابطه کې یم او جی او هغه ما سره په رابطه کې دی. انشاءالله زموږ چې څومره ممکنه کېږي موږ به خپل کوشش کوو خپلې ښځې ځلې را ټیمې هغې کې روانې دي او جی او زه په رابطه کې هم د خپلو صاحبانو سره انشاءالله چې کوم دی نو دا کم سخت زموږ په دې خپلو ورونو باندې دا کوشش کوو چې په دې کې ورسره موږ پوره تعاون وکړو او انشاءالله ستاسو د دواګانو په ضرورت انشاءالله دواګانې کوي انشاءالله. دا تاسو چې وینئ دا ریسکیو اپریشن شروع دی. اکثره پای کې 2.5 لک روپۍ دا اوس پکې یو نوی انکشاف وشو چې دلته یو کور دی دا کم چې لا ډیمیج شوی دی. په دې کې یو بابا بیمار دی فضل اکبر کاکا او هغه د علاج دپاره 2.5 لک روپۍ هغه سره پرتې وې او هغه هم په دې کې لاهو شوي دي. نو کوشش جاری دی زمونږ چې الله دې میلاو کړي ځکه چې غریب دی او دغه کور هم ټول لاړ خراب شو ونوړېد ختم شو او د هغې سره سره دا پکې یو نوی نقصان. نو
دا زمونږ د جومات امام صاحب دی جی تاسو د جومات لکه څونه لار ورته پټه او جومات کې څونه نقصان جومات کې لاندې جی بنیاد دیوال چې دا خراب کړی دی او دننه پورونه ورونه هر څه هم خراب جومات پاوا کې ولاړ دی پاوا دیوال چې دا ور چې دا هغه ته ټوله لار هم خرابه شوې ده ور یې ماتې اوس پروت دی او دا تاسو د جومات لار دا یوه وه بلکل دا لار دی ها بس دې ته خو اوس لکه جومات ته په هلیکاپټر کې ضرورت وو که څنګه شه ځکه چې دا خو الله دې خیر وکړي بس تاسو ملګرو تاسو ته درخواست دی د دعاګانو چې تاسو دعاګانې کوئ چې الله رب ذوالجلال زمونږ باندې دا کم تکلیف راغلی کم مصیبت راغلی چې د دې څه سدباب وشي او شکر الحمدلله په دې باندې چې څه جاني نقصان نه دی شوی بس مالی نقصان دی الله رب ذوالجلال دې د خپلو غیبو خزانو نه زمونږ سره امداد وکړي اور تاسو ته خصوصی دعاگان درخواست ہے جو بھائی میرے اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے گاؤں میں ایک نالا تھا جو اس میں بارش کی وجہ سے ایک طغیانی آئی ہے اور اس کی وجہ سے سارے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا جو یہ مسجد ہے وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کا شکر الحمدللہ کہ جانی نقصان نہیں ہوا اور میں سوشل ورکر اہلکار جتنے بھی آئے ہیں ٹیمیں عملہ آیا ہے ریسکیو اہلکار آئے ہیں اور پولیس مقامی پولیس بھی آئی تھی اور ساتھ ساتھ سوشل ورکر اور سول ڈیفینس کے اہلکار بھی آئے تھے تو کوشش کرے کہ یہ اس مصیبت کے وقت سے اللہ ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے اور جب موسم دیکھتے ہیں تو موسم پھر اس طرح ہے کہ بارش دوبارہ شروع ہونے والی ہے تو اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہمارا یہ آپریشن اختتام پذیر ہو جائے تاکہ پانی مزید نقصان سے ہم بچ جائے غاړه یو کې پیسې به دور کم چې راشي درو ها او دا پوله توران ها اوس سو کولېږي ولا چې ها کارو کې صحیح کوم دا نه 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 دا مې ملګری دی سیلیټر ها راغی ها اوکې سیلیټر خیر کې بس سره خبره وکړه چې ان شاء الله